ومن الناس من یقول دې ځای نه الله تبارک وتعالی دریم فریق یعنی د منافقینو قبایح ذکر کوي. نو یو قباحت دا دی په دروغه باندې دعوه کول. دویم قباحت دا دی چې انسان خپل عیب ته هنر وي او د بل هنر ته عیب وي. او دریم قباحت دا دی چې صحابه کرامو مبارکي دي چې د حماقت او د بیوقوفتیا خبرې کول چې یاره صحابو ته به بیوقوفه ویلي. او څلورم قباحت دا دی چې منافقان دوروخي کوي، دو طرفه چلیږي، کم طرف ته فایده ملاویږي هغه طرف ته ځي. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم. دا قباحتونه د منافقانو په دې کې ذکر کیږي. ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وی آمنا بالله مونږ ایمان راوړه په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. مراد ترې نه ټول ایمانیات دي، والمراد جمیع الایمانیات. نو ځکه چې دی آمنا بالله وبالیوم الاخر دی ذکر کو. آمنا بالله مونږ ایمان راوړه په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حال دا چې دی نه دي ایمان راوړونکي. د دې په الله باندې ایمان هم غلط دی او دی دعوه کوي چې موږ په الله باندې ایمان دی. ځکه په الله باندې ایمان غلط دی چې دی عزیر علیه السلام ته د الله زوی وي. انبیا مونږ وي د انبیاو اولاد یو چې سم کوي نو آخرت کې به مونږ ته عذاب نه ملوي، یو کوي نو لږ شانته عذاب به وي. لہذا د ایمان په الله باندې چې څنګه ساتل پکار دی هغسې ایمان نه ساتي بلکې الله دپاره اولاد ثابتوي. نمبر دو د آخرت باندې هم د دې ایمان صحیح نه دی وي چې آخرت کې به یا خو سزا نه راکوي، د انبیاو اولاد یو مونږه، یا که راکوي نو معمولي شانته به وي. نو د آخرت باندې هم د دې ایمان نشته دی. نو ځکه الله فرمایل وما هم بمؤمنین دی د سره ایمان راوړونکي دي نه، ځکه دې الله نفي وکړله. دې نه دا ثابته شوه چې دا قرآن کریم د تشریح یا د نبی علیه صلات وسلام د تشریح خلاف یو عقیدې نوی مفهوم جوړول دا ایمان نه دی. د قرآن کریم د تشریح یا د نبی علیه صلات وسلام د تشریح خلاف د یو عقیدې یو انسان نوی مفهوم جوړ کړي نو دې ته ایمان نه ویلی کي، لکه قادیانان چې هغوی د ختم نبوت دغه نوی مفهوم جوړوي. لہذا دا ایمان نه دی، دا مسلمانان نه دي. وما هم بمؤمنین او نه دي ایمان راوړونکي بالکل د سرم. یخادعون الله ای یخادعون رسول الله، دی دوکه ورکوي د الله رسول ته، دوکه ورکول غواړي د الله رسول ته او مؤمنانو ته. حالانکه والذین آمنوا هغه کسانو ته دوکه ورکوي آمنو چې ایمان یې راوړی. اما یخدعون او دوکه نه ورکوي دي الا انفسهم مګر خپلو ځانونو ته. اما یشعرون او دی شعور نه لري، دی چې دا دوکه ورکوي دی دوکې وبال او انجام هم دی ته راواپس کېږي، نو دی ته د دې پته نشته دی. فی قلوبهم مرض، نو د دې په زړونو کې مرض دی. دا دوکه ځکه ورکوي د دې په زړه کې مرض دی، نفاق دی، منافقت دی په زړه کې، تردد دی پکې. فزادهم الله، پس زیات که الله دی لره مرضا، د مرض په اعتبار سره د دنیوي انجام شو. ولهم عذاب علیم، او دی دپاره به دردناک عذاب وي. کافرانو باره کې عذاب عظیم ذکر شو، هغوی له به لوی عذاب وي او دی دپاره دردناک عذاب، ځکه چې کافرانو خو د سره ایمان هغه ذایقه او خوند څکلی نه دی، خو چې دی څه ناڅه ایمان هغه لیدلی دی. لہذا بیا هم چې د انسان ایمان نه راوړي او منافقت کوي نو الله وي دی دپاره به دردناک عذاب وي. بما کانوا یکذبون، په سبب دی چې دی دروغ ویلی. ان الصدق ینجي والکذب یهلک، صدق دا انسان ته نجات ورکوي دنیا او آخرت کې، او کذب دروغ دا انسان دنیا او آخرت کې هلاکوي. حدیث مبارک کې راځي ان الصدق یهدي الی البر و ان البر یهدي الی الفجور. نیکی چې رښتیا انسان نیکی ته رابلي او نیکی چې انسان کوي نو هغه به الله جنت ته بوځي. و ان الکذب یهدي الی الفجور، دروغ انسان چې ګناه ته راکاږي. و ان الفجور یهدي الی النار، او دروغ ګناه چې انسان چې جهنم ته ورغورځوي. الله فرمایي بما کانوا یکذبون، دی لپاره به دردناک عذاب وي په آخرت کې. ولې چې دی دروغ ویلي، لہذا دروغ نه ځان ساتل پکار دي. و اذا قیل لهم، دویم قباحت د دې دا ذکر کی. و اذا قیل لهم، چې کله ویلی شي دي ته لا تفسدوا فی الارض، تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې. قالو دی وی انما نحن مصلحون، مونږه اصلاح کوونکي یو. نو دی خپل عیب ته هنر وي او د بل هنر ورته عیب ښکاري، دا د دې قباحت دی.
او ته فساد مه کوه. ځمکه کې فساد کول څه دي؟ منافقت دي، شرک دی، کفر دی. په ځمکه کې د الله نافرمانی کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی کول، ټولو مفسرینو دا ذکر کړي چې دا په ځمکه کې فساد دی. الله د رسول خلاف ورزي کول دا فساد دی. دې ته به ویلی شو چې تاسو فساد مه کوئ، دوی به ویل مونږه اصلاح کوونکي او دعوې به د اصلاح کولی. الا خبردار انهم بېشکه دي هم المفسدون، هم دی فساد کوونکي دي. شیخ زجان شهید رحمت الله فرمایل چې د غوړ زیړ نومونو باندې به تاسو له مختلف قسمه فرقې راځي او ډلې راځي. نو دیم چې دغه خپل غیب ته چې هنر وایي او لیبل یې پې خشته لګو، غوړ زیړ نومونه پې لګوي، یاره مونږ اصلاح کوو. دا نن سبا چې ډلې د مثال په طور اهل قرآن دي، ځان ته اهل قرآن وایي، ته به وایي دا ښکلې ډله ده. نو د اهل قرآن مطلب دا نه چې یاره دی د قرآن والی، اهل قرآن مطلب دا دی د حدیثو نه انکار کوي. دغرنګې اهل حدیث ځان له نوم کېدي، نو ته به وایي چې یاره دا خو ډېر ښه ډله ده، او دا اهل حدیث ځان ته ځکه وایي چې دی د فقه نه انکار کوي. نو لہذا د چا په غوړ زیړ نومونو باندې دوکه کېدل نه پکار. الا خبردار انهم امدی هم المفسدون، هم دی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دی شعور نه لري. قباحت نمبر 3، و اذا قیل لهم آمنو، چې کله ویلی شي دي ته ایمان نه وړئ تاسو، کما آمن الناس، حقیقي ایمان نه وړئ، زباني ایمان نه. لیا تاسو چې دی وایي آمنا بالله، په الله م ایمان نه وړئ دی، هلته عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼئ. په آخرت م ایمان نه وړئ، هلته کې عقیده دا ساتئ آخرت کې مونږ ته عذاب نه میلاویږي، مونږ د انبیا اولاد یو. نو حقیقي ایمان نه وړئ، زباني ایمان هغه دعوې پرېږدئ. نو الله ورته فرمایي آمنو، تاسو ایمان نه وړئ کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان نه وړئ خلکو. لہذا ټول مفسرینو په دې اتفاق دی چې دې نه مراد صحابه کرام دي. څنګه چې صحابه ایمان نه وړئ، تاسو دقسې ایمان نه وړئ. دې کې اشاره ده تقلید طرف ته، د صحابو معیار حق کېدو طرف ته، چې صحابه دا معیار حق دي، الله په ایمان کې هغې معیار وګرځول، تاسو ایمان داسې راوړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان نه وړی دی. لہذا د صحابو ایمان د صحابه دا معیار حق دي، په ایمان کې معیار حق دي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، په اعمالو کې معیار حق دي. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، دغې نه ثابتېږي. اذا قیل لهم آمنو، چې کله دي ته ویل شي ایمان نه وړئ کما آمن الناس، څنګه چې ایمان نه وړئ خلکو، قالو دی وایي انؤمنو، آیا مونږ ایمان نه وړو، کما آمن السفهاء، داسې لکه څنګه چې بېوقوفانو ایمان وړئ. غریبانانو مسلمانانو په وړاندې به داسې خبرې کولې، بیان القرآن وایي دا خبرې به دي کولې. امام قرطبي، امام کثیر رحمت الله علیه وایي د ځمکې اصلاح څه ده؟ د ځمکې او د اسمان اصلاح دا ده چې د انسان چې دی د الله تابعداري وکړي. دغه مخکې فساد کې دا ټکي رانه پاتې شوی. دې ته چې ویلی شي ایمان نه وړی، څنګه چې صحابو ایمان نه وړی، نو دی وایي انؤمنو کما آمن السفهاء، دی به بېوقوفانو په شان ایمان نه وړو. الله د هغې جواب وکړو، د صحابه کرامو الله تبارک وتعالی په خپله دفاع کړې ده. الله خبردار انهم، بېشکه دی هم السفهاء، هم دی بېوقوفان دي، ولکن لا یعلمون، لیکن دی نه پوهېږي. هغه فساد سره یشعرون وایه او د بېوقوفتیا سره لا یعلمون وایه. نو علما فرمایي په دې کې څه حکمت دی؟ په دې کې دا حکمت دی چې فساد هغه د هغې تعلق د حواس خمسو سره دی، او د بېوقوفتیا د تعلق د عقل سره دی. نو د کوم څیز ادراک او کوم چې راځي هغه په حواس خمسو سره، نو ادراک بالحواس هغې دپاره چې شعور لفظ راځي، هلته شعور راځي چې کوم څیز په حواسو سره معلومیږي، او کوم څیز چې په حواس خمسو سره نه معلومیږي عقل سره معلومیږي، هغې دپاره علم راځي. ځکه د شهداء کرامو چې کله شهدا و حیات الله بیانوي، نو هلته کې الله فرمایي ولکن لا تشعرون، بل دا شهیدان دي ته تاسو مړه مه وایئ، دا ژوندي دي تاسو نه پوهېږئ، یعنې په حواس خمسو په ذریعې سره تاسو د هغې ژوند هغه نشئ معلومولی. واذا لقوا الذین، دا بل قباحت د منافقینو ذکر کی. اذا لقوا الذین، چې کله دی ملاقاتو کې هغه کسانو سره آمنو چې دی او ایمان نه وړی دی، نو دی وایي قالو مونږ آمنا، مونږ هم ایمان نه وړی دی. مؤمنانو سره یو ځای شي دا منافقان، نو دی ته وایي مونږ ایمان نه وړی. اذا خلو، چې کله ځان لشي الی شیاطینهم، هغه خپلو سردارانو سره، قالو دی وایي انا معکم، مونږ د تاسو سره یو. مسلمانانو له راشي هغې ته وایي مونږ تاسو سره یو. چې کله خپلو سردارانو، هغه سرداران د شیاطین وایي، خپل یا ته مراد یهود دي، یا ته عبدالله ابن ابی وغیره دغه منافقان مشران مراد دي، دی له راشي نو دی ورته انا معکم، مونږ د تاسو سره یو.
انما نحن مستهزئون، مونږ خو د هغې پورې ټوکې کوونکي یو، هغې پورې خندا کوسي. نو مسلمان پورې خندا کول د منافقانو عمل دی. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یو قوم دې د بل قوم پورې خندا نه کوي. الله یستهزئ، الله به دې ته بدله ورکوي د دې خندا کول. او الله تبارک وتعالی ویمدهم پریدي دي فی طغیان، د دې په سرکشۍ کې یعمهون سرګردانه، یعنی دې ته الله مهلت ورکوي، استدراج دی. بقلار بقلار به الله اچانک رانیسي په لږه لږه باندې. نو الله یستهزئ، الله به دې پورې استهزاء کوي، یعنی الله به دې ته د هغې انجام او سزا ورکوي، دا دنیوي ده. یمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا کسان چې دي اغشتې ده الضلالة ګمراهي بالهدى، د هدایت په بدله کې. ګمراهي کفر یې واغشته او اسلام یې پرېښود، یا منافقت یې واغشته او اخلاص یې پرېښود. ګمراهي یې واغشتل او هدایت یې پرېښود. د دې داسې مثال دی چې انسان تجارت کوي او په تجارت کې د اصل مال وي، رأس المال، اصل پیسې وي، دې د ګټې په انتظار وي چې دا به ماله ګټه کوي. 15 لکه روپۍ یو کس له تجارت له ورکړي، دی وایي چېرې دې پسې به ما 2 لکه ګټي 3 لکه ګټي، نو د هغه 2-3 لکه خو هسې هم لاړلې، هغه ګټه خو هم نه شوه، خو د دې چې کوم رأس المال دی هغه هم ترې لاړه. الله فرمایي دې ته ګټه خو هسې هم نه ده، خو د دې چې دی هغه کوم اصل ایمان دی هغه هم ترې نه لاړه. فما ربحت تجارتهم، نو پیدا ونه کړه تجارت د دې، وما کانوا مهتدین، او نو دی هدایت موندونکي. د پخو منافقانو مثال هم بیا الله ذکر کوي، او د کچو منافقانو مثال هم الله ذکر کوي. مثلو مثال لدی کمثل الذی، بشان دغه کس دی استوقد ناره چې بلکې اور، مثال ناری دا ذکر کوي. فلما اضاء، چې کله رڼا شي ما حوله غیر چاپیره داغه، ذهب الله بنورهم، بوزي الله سلب کی الله د دې غنور، وترکهم پریدي فی ظلمات، بدسي تیرو کې لا یبصرون، چې دی هیڅ هم نینی. سمون دا کاڼ دي، بکمون ګونګیان دي، عمیون ړانده دي، هم سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، دی چې دی نه واپس کیږي حق طرف ته، یا د خپل ګمراهۍ نه واپس کیږي. سمون اذا سمعوا خیرا ذکرت به وان ذکرت بسوء عندهم اذنوا. او کصیبن، دا مثال مائی دی، او کصیبن، یا د دې مثال پشان د تیز باران دی، من السماء د اسمان نه، فيه ظلماتن پاغي کې تیری، ورعدن ګړزارې وي، وبرقن بجلی وي، پکې د الله آیاتونه نازلیږي، په دې کې دي ته مختلف قسمه د قیامت د عذاب نه، د الله د عذاب نه يرول دي، او دغه رنګې د وعد دی وعید دی، دا ټول پکې ذکر کیږي. یجعلون اصابعهم، دیږدي خپلې ګوتې فی اذانهم، په خپلو غوږونو کې، من الصواعق، د تندر د وجې، حذر الموت، د مرګ د یری. نو دا د دې مثال لاسې دی. والله محیط، الله احاطه کوونکی دی بالکافرین، کافرانو لره. یکاد البرق، قریب ده چې برېښنا، یخطف ابصارهم، اچانک بو تختی دی نظرونه، کلما اضاء لهم، چې کله دې ته رڼا شي، مشوا فیه، نو دې پکې روان شي، و اذا اظلم علیهم، چې کله تیاره شي په دې باندې، قاموا، نو دې ودرېږي. ولو شاء الله، که الله غوښتی وی، لذهب بسمعهم، الله بوتلی د دې غوږونو اورېدلو طاقت، و ابصارهم، د دې د نظر طاقت. ان الله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. یا ایها الناس، دې ځای پورې تمهید، اوس د دې ځای نه بعد د توحید بیان ذکر کیږي، او دلیل عقلی الله ذکر کوي، په 5 امور باندې مشتمل دی. مخکې 3 قسمه ډلې ذکر شوي، منافقان، کافران او متقیان. نو که دلته کې یا ایها الناس نه مراد متقیان شي، اے متقیانو، نو بیا به د اعبدو معنی شي تاسو ثابت قدم اوسئ په خپل عبادت باندې. که د یا ایها الناسو کې خطاب د منافقانو ته شي، اے منافقانو، نو اعبدو معنی به شي تاسو اخلاص پیدا کې په خپل عبادت کې. او که د یا ایها الناس نه مراد کافران شي، نو اعبدو کې به حکم شي چې تاسو الله حکم اومنئ، الله اومنئ. یا ایها الناس، اے خلکو، اعبدو تاسو عبادتو کې ربکم، د خپل هغه رب، الذي خلقکم، هغه ذات چې تاسو پیدا کړی. دا دلیل عقلی انفسی دی، لومبی دلیل دی، او دلیل عقلی انفسی دی. خپل ځان ته وګوره، الله څومره ښکلی وجود درکړ، دا ستا وجود تا ته درکول، دا د الله په قدرت باندې، د الله په توحید باندې دلیل دی. والذین من قبلکم، هغه کسان چې تاسو نه وړاندې دي الله پیدا کړل، نو
دام چې دی د الله تبارک وتعالی د توحید دلیل دی. لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. لعل او عسا دا د ترجی حروف دی، خو د الله له طرفه چې راشي کله نسبت الله ته وشي نو بیا د هغه ترجی امید معنی نه وي بلکې هلته کې معنی یقین ورکوي. لہذا لعلکم تتقون، تاسو د الله عبادت وکړئ چې تاسو کې تقوا راشي. نو معلومه دا شوه چې عبادت په ذریعه سره انسان کې تقوا راځي. اگر تقوا سړی ځان کې راوستل غواړي نو هغه له پکاري چې هغه د عباداتو طرف ته متوجه شي، عبادت کوي د الله. دریم دلیل هغه دلیل آفاقی دی. الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض چې وګرځول تاسو لپاره ځمکه فراشن فرش، والسماء او اسمان بناء چت، الله در لزمکه فرش وګرځو، په دې کې د رهایش تنظیم درله وکړو، او اسمان درله الله چت وګرځو، د رزق تنظیم درله په اسمان نه وکړو. وانزل من السماء، الله نازل کړه د اسمان نه ماء اوبه، د باران اوبه، فاخرج به داغي تاثیرات سری، فاخرج به ربی سباغی سره من الثمرات میوه، رزقا مرزوقا، من الثمرات دا من جره بیانیه ده، یا رزقا اکلا لکم، تاسو د خوړلو لپاره الله تبارک وتعالی تاسو د لپاره د اسمان نه د رزق تنظیم وکړو. نو دا هم د الله د قدرت پنځم دلیل دی. الله تاسو پیدا کړی، دا یو دلیل شو. تاسو نه وړاندې خلک پیدا کړل، دا دوه شو. الله د لزمکه فرش وګرځوله، دا درې شو. اسمان له چت وګرځو، دا څلور شو. او الله د اسمان نه اوبه نازل کړي، باران هغه راولېږه، دا پنځه شو. په دې سره الله د رزق تنظیم وکړو. نو دومره دلایل باوجود پکار چې تاسو د الله توحید ومنئ، یو الله ومنئ، نو په الله سره شریک مه ګرځوئ. فلا تجعلوا لله، تاسو مه ګرځوئ الله سره اندادن شریکان، امثالا تعبدونهم، الله بشان خدایان جوړ کړي او د هغې عبادت کوي. وانتم تعلمون، او تاسو ته پته ده انها لا تخلق شیئا، چې دی هېڅ څیز هم نشي پیدا کولی. ښه ده پته ده، او بیا هم د هغې عبادت کې الله سره شریک مه ګرځوه. وان کنتم فی ریب، دې کې د قرآن کریم صداقت او د نبی علیه صلات وسلام د رسالت اثبات ذکر کیږي. وان کنتم فی ریب، قرآن کریم الله تبارک وتعالی چې نازل کو نو دې کې بعضې کسان داسې وو چې هغې ویلې چې لو نشاء لقلنا مثل هذا، کافرانو ویلي که موږ وغواړو نو موږ به هم داسې قرآن ووایو، ان هذا الا اساطیر الاولین، دا خو پخوانۍ قیسې دي. الله تبارک وتعالی دې ته چیلنج ورکړو، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. د ټول قرآن چیلنج ورکړ، ټول جنات او انسانان دا راجمع شئ، د قرآن په شان قرآن راوړئ. زه الله تبارک وتعالی په دې چیلنج کې د دې کامیاب نشو. الله ورته لږ نورم تخفیف پکې راوسته، ورته فرمایل چې زه فأتوا بعشر سور مثله، لس سورتونه دې په شان راوړئ. تاسو د قرآن باره کې وایي چې دا موږ وغواړو نو موږ داسې خبرې وکړو، بیا دې د هغې مقابله ونه کړی شوه، نو د هغې نه الله نورم تخفیف وکړو، د یو صورت چیلنج وکړو، فأتوا بسورة مثله یا فأتوا بسورة من مثله، دواړه قرآن کریم کې ذکر شوي دي. نو لہذا بیا دې کې الله ورته تخفیف ورکړه، ځکه چې دی د چیلنج قبول نه کړی شو. الله ورته فرمایل فلیأتوا بحدیث مثله، یوه جمله یو آیات د دې په شان راوړئ. قرآن کریم تاسو وایئ چې که موږ وغواړو نو موږ به هم د دې په شان ووایو، لہذا یو جمله د دې په شان راوړئ. دا قرآن کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. 3000 معجزو نه زیات نبی علیه صلات وسلام ته الله معجزې ورکړي، خو موجوده چې کوم معجزې دي هغه دوه دي. یو علمي معجزه ده، هغه قرآن کریم دی، او یو عملی معجزه ده چې هغه جمرات شیطانان په کاڼو باندې شتل، او دومره کاڼي جمع پکاري چې دا جمع کېدی چې هغه بیخي دغه جمراتو دغه ځای پکې اړو ځای نه وی، هغه الله تبارک وتعالی هغه اوچت کړي، دغه نه غیب و انتظام د الله له طرفه وشي. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. معجزې باره کې دا عقیده ساتل پکاري چې معجزه دا د هغې حقیقت سره، هغې حقیقت دا دی چې دا د الله تبارک وتعالی فعل دی، خو ښکاره کېږي د پیغمبر په لاس باندې، د پیغمبر پکې اختیار نه وي. لکه یعقوب علیه السلام هغه د الله نبی دی، او هغه ته د مصر نه چې کله کمیس راځي نو هغه فرمایي انی لاجد ریح یوسف، د یوسف علیه السلام بین چې دی محسوسومه. نو الله تبارک وتعالی ورته دومره لرې فاصله کې هغه محسوسه کړله، خو
خو بل طرف ته چې وګورې چې الله ورته ونه ښودله نو په نږدې په کنعان کوی کې ورسره یوسف علیه السلام پروت دی او ورته د هغې علم نشته دی. نو دا الله چې کله وغواړي ښکاره کول ورته وغواړي الله ورته ښکاره کوي، چې الله نه غواړي الله ورته نه ښکاره کوي. دغه شان کرامت هم چې دی دا فعل د الله دی، خو د نیک انسان د ولی په لاس باندې خرق عادت الله هغه ښکاره کوي، نو دغې ته کرامت ویلی کېږي. لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څو میله لرې یو ساریه مجاهد ته وایي چې یا ساریتو الجبله الجبله، غر طرف ته چې وګوره دشمن په دغه طرف را روان دی. نو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کرامت او کشف و. او په نږدې چې کله الله ونه غوښته په نږدې سب کې ورسره ابولولو خنزیر ولاړو او هغه چې په خنجر باندې وو، نو الله چې وغواړي ورته ښکاره کوي، چې الله نه غواړي الله ورته نه ښکاره کوي. یا دغه رنګې مریم بیبي ته بې موسم میوې میلاوېدل دا هم کرامت دی د مریم بیبي. نو کرامت یا معجزه دا فعل د الله وي، د معجزې صدور صرف د نبی په لاس وي او د کرامت صدور چې دی هغه د ولی په لاس وي. کله کله د یو فاسق فاجر ګناهګار انسان په لاس باندې خرق عادت کار وشي هغه استدراج وي، هغې ته کرامت نه ویلی کېږي. د قرآن کریم یو معجز کتاب دی، د دې مفتی شفیع صاحب معرف القرآن کې پوره تفصیل ذکر کړی دی، صرف هغه اشاره ته نظر اخلم. قرآن کریم د معجزه کېدو یو وجه داره، اعجاز قرآن لومبنۍ وجه داره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امید لیکنا پڑھنا د هغې زده نه او د هغې په ژبه باندې داسې کتاب ظهور وشو، نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده او د قرآن کریم د اعجاز دی. دویم د اعجاز قرآن وجه دویمه داره چې دې کې د معنوي حسن سره سره لفظي فصاحت او بلاغت هم دی، نو دا د قرآن کریم د اعجاز د دویمه وجه شوه. د اعجاز قرآن دریمه وجه چې د غیب واقعات او د راتلونکي واقعات د هغې خبر پکې الله تبارک وتعالی ذکر کړی د رومیانو چې دا رومیان به دي غالبه کېږي فی ادنى الارض هم ببعد غلبهم سیغلبون. څلورم اعجاز د قرآن دا دی چې لومبني امتونو د هغې شریعتونه د هغې تاریخي حالات الله صفا صفا بیان کړي، نو دا قرآن کریم اعجاز دی. پنځم دا چې د خلکو په زړونو کې چې کومې پټې خبرې هغه هم الله تبارک وتعالی د هغې اظهار کړی، هغه الله ښکاره کړي دي، نو دا هم د قرآن کریم اعجاز دی. شپږم نو دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې بار بار د دې تلاوت کی نو بار بار لوستلو سره تلاوت کولو سره په انسان نه تنګېږي، دا د قرآن کریم اعجاز دی. د یو فرد یا د یو قوم په باره کې پیشنګویي ورکول چې دی به دا کار نشي کولی، دا هم د قرآن کریم اعجاز دی. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم. د قرآن په اورېدو سره په خاص او عام هر چا باندې یو خاص کیفیت راتلل، دا د قرآن کریم اعجاز دی. نور کتابونه آسماني هغه محفوظ نو، دا قرآن کریم دا محفوظ دی، دا د قرآن کریم اعجاز دی. هغه علوم و معارف چې د هغې احاطه انسان نشي کولی دا په قرآن کریم کې شته دی، لہذا دا د قرآن کریم اعجاز چې کوم لس وجوه دي هغه ما اشارتا مختصرا ذکر کړل. ان کنتم فی ریب که تاسو یې په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا علی عبدنا چې مونږ نازل کړی په خپل بنده باندې. ګوره دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره عبد لفظ ذکر شو، عبدیت چې دی دا په مقام نعمت کې بیان شوی دی. فاتو نو تاسو راوړئ بصورت من مثلی یو صورت د دې په شان، تنکیر دلته د تقلیل لپاره دی، بصورت من مثلی یو صورت د دې په شان راوړئ. ودعوا شهداءکم روبلئ خپل مددګاران من دون الله علاوه د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار ونه کوئ ولن تفعلوا او هرګز نشئ کولی دا کار. فاتقوا النار التي نو تاسو ویریږئ د هغه اور نه، نو جزای محذوب ده په حقیقت. فآمنو تاسو ایمان نوړئ، که ایمان هم ونه نو فاتقوا النار التي ویریږئ د هغه اور نه وقودها الناس چې د هغې خشاک خلق دی والحجاره او کاڼي دي، انسانان او کاڼي. اعدت للمکافرین دا تیار کړی شوی د کافرانو دپاره. دی کې د معتزلو رد ذکر شوی دی چې معتزله دا عقیده ساتي چې جنت او جهنم دا اوس نه جوړ وروسته به جوړېږي، لہذا دی کې الله وفرمایل اعدت دا تیار کړی شوي دي للکافرین دا جهنم تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره، لہذا دا د مخکې نه تیار دی، څه نه چې هغه ټایم کې به تیارېږي او هغه ټایم به دا ښکاره کېږي.
وبشر الذین آمنوا زیره ورکا کسان ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي د څه شي زیره ورته ورکړه ان لهم جنات دي دپاره به جنتونه وي تجري من تحت الانهار بهیږي به د هغې نه نهرونه کلما رزقوا منها چې کله دوی ته ورکړی شي د هغې نه من ثمرة میوې رزقا د خوړلو لپاره قالو دوی به وایي هذا الذي دا هغه دي رزقنا من قبلو چې موږ ته راکړی شوي دي په دنیا کې یا په جنت کې مخکې راکړی شوي و اوتو به متشابهه الله وایي دوی ته ورکړی شو ملتا جلتا یو شان دی انسان هغه غواړي چې یاره زما یو غټه بنګله وي الله به ورته په جنتونو کې داسې میوې او بنګلې ورکوي. بیا شیخ سرفراز صاحب درس فرمای بیا انسان دا غواړي چې یاره یوازې ما چې ملګری وي نو الله فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة پاکي کړی شوي بیبیانې به چې هغه د دنیاوي د بیمارونه او دارنګې د هر قسمه ګندګونه هغه به پاکې وي د دنیا د هر قسمه ګندګونه به پاکې وي ولهم فیها ازواج مطهرة پاکي کړی شوي بیبیانې به هم فیها خالدون دی به همیشه همیشه په دې کې وي د جنت کې وي. بیا چې دی کله د قرآن کریم مقابله ونه کړی شوه نو دی د قرآن کریم خلاف پروپیګنډا او الزامات شروع کړل. دا د اهل باطل طریقه ده چې هغې پوه شي چې زه د اهل حق مقابله په دلایلو سره نشم کولی نو بیا هغې الزامات شروع کړي پروپیګنډې شروع کړي د چا خلاف چې دی غلطې خبرې خورول شروع کړي. نو قرآن کریم باره کې د اعتراضات شروع کړل چې دا د الله طرفه دی نو په دې کې د ماشوم مثالونه ولي دي په دې کې د مجانو مثالونه ولي دي حالانکې دې ته هم پته ده چې مثال د څه دپاره د ممثل له د وضاحت دپاره دې دپاره چې یاره الله د څه پورې دا مثال ورکړی چې هغه خلکو ته واضح شي نو مثال له ممثل له د وضاحت دپاره داسې نه چې ممثل د خپل شان وضاحت کوي نه د ممثل له وضاحت کوي. ان الله بشک الله لا یستحی حیا نه کوي ای یضرب چې بیان کی مثلا ما یو مثال بعودتن د ماشي فما فوق یا د هغې نه سپک کم په هغې کې سپکوالي کې فاما الذین هغه مستفیدین چې کوم د مثال نه مستفیدین دي هغې څوک دي فاما الذین را کسان دي امنو چې ایمان وړی فیعلمون دي یقین ساتي انه الحق چې د حق دی من ربهم د دې رب د طرفه و اما الذین کفروا هغه کسان چې محرومین عن المثال دي هغې بیان کوي واما الذین کفروا کسان چې کافران دي فیقولون دي وی ماذا اراد الله څه اراده کړې الله بهذا مسله په دې سره د مثال په طور په دې حقیر مثال نه الله څه اراده کړې ده یضل به حاکمانه جواب ورکوي الله ګمراه کوي په دې سره کثیرا ډېر ویهدي به کثیره او هدایت کوي الله ډېر ورته وما یضل به او نه ګمراه کوي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلک فسق ویل کېږي د الله د حکمونو نه وتل نه د هغه فاسقانو الله یو څو علامات ذکر کوي. یو علامت دا دی د فاسقانو چې دی کې قوت ایمانیه هغه نشته دی پکې الذین ینقضون عهد الله. دویم علامت دا دی چې قوت فطریه هم پکې نشته ویقطعون ما امر الله. او دریم علامت دا دی چې دی کې قوت عقلیه هم نشته دی ویفسدون فی الارض. نو دا درې علامات ذکر کوي الذین دا کسان دي ینقضون عهد الله چې واتي مادي د الله من بعد میثاقی پس د مضبوطیا د هغې نه د دې نه مراد سری الله سره چې کوم وعده کړی وه عهد الست چې یا الله موږ به ستا حکمونه منو او ته زموږ رب یې الستو بربکم قالو بلا دی ویل چې ولې نه نو دی هغه الله سره هغه وعده ماتوي یا د انسانانو سره چې کوم وعدې کړي هغه وعدې ماتوي نو دا د فاسقانو علامات دي چې دی به وعده ماتوي وعده به نه پوره کوي. قرآن کریم کې ځای په ځای د وعدې په باره کې حکم راغلی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود تاسو وعدې پوره کوئ و اوفوا بالعهد وعدې پوره کوئ ان العهد کان مسؤولا د وعدې په باره کې به تاسو نه تپوس کېږي. دغه رنګې لا دین لمن لا عهد له څوک چې د وعدې پاسداري نه کوي د ده هېڅ دین نشته دی. احادیث مبارکو کې هم د دې ذکر راغلی دی لہذا انسان وعده اول پکار نه چې وعده کوي بیا د هغې پوره کول مکمل کوشش به کوي. منافق په علاماتو کې علامات دا هم دی چې دی وعده کوي نو دی د هغې خلاف ورزي کوي اذا وعده اخلفه. الذین دا کسان دي ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوطیا د هغې نه دا یو علامت شو د فاسقانو. یقطعون دی کټ کوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی الله په هغې سره ایوصله چې دا یو ځای کړی شي الله د څه د یو ځای کېدلو یو ځای کولو حکم کړی دی هغه څیز چې دی بیلی لکه صله رحمي ته مراد ده خپل خپلوانو سره رشتهداري پالل هغه الله حکم کړی دی د هغې خلاف ورزي کوي لہذا رشتہ دار سره رشتهداري پالل د حدیث مبارک کې راځي سل من قطعک څوک د سره رشتهداري کټ کوي ته ورسره رشتهداري پاله واحسن الی من اساء الیک واعف عمن ظلمک
معافي کوه چې څوک د باندې ظلم وکړي او ته څوک د سره بد وکړي ته ورسره ښه کوه. نو دغه رنګې حدیث مبارک کې راځي لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داری کټ کوونکی انسان چې دی هغه به جنت ته نه داخلیږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل مجلس کې داسې کسان نه پرېښودل، هغوی به د درس حدیث ورکون. ویې فرمایل زما د مجلس نه دی هغه کسان پاسي چې هغوی د خپلوانو سره رشتہ داري کټ کړې ده. لہذا د ځکه چې په داسې مجلس کې د الله رحمت نه نازلېږي. یو کس راغی خپل ترور له مجلس نه راپاڅېد او ترور نه معافي وغوښته. هغې ورته ویل چې یاره تا ته خو ما جرګې کړې وې ته نه راتلې. نو هغه ورته ویلي چې یاره داسې د ابو هريره صاحب په مجلس کې کېناستم درس حدیث کې، هغه نه مې دا جمله واورېده. نو ترور مې ورته ویل چې دا حدیث ما هم د نبي علیه السلام نه اورېدلی چې کوم ځای کې داسې مجلس کې یو انسان ناستي چې هغه د خپلوانو سره رشتہ داري کټ کوونکی وي، لہذا هغه انسان به جنت ته نه داخلیږي. دنیوي کارونو لپاره د دنیا د خبرو لپاره موږ خپلوانو سره رشتہ داري کټ کو او خپلولي ورسره پرېږدو. ويقطعون دی کټ کوي ما هغه څه امر الله به چې الله حکم کړی په هغې سره ایوس ولا چې هغه دې پیوست کړی شي د انبیاو په لاره باندې تلل، دا د الله د هغې حکم کړی دی د هغې لاره پرېږدي. الله حکم کړی د صدیقینو صحابو په لار باندې تلو دی هغه پرېږدي. الله حکم کړی د شهداو په لار باندې تلو دی هغه لاره پرېږدي. الله حکم کړی د اولي الامر د علماء کرامو په لار باندې تلو دی د علماء کرامو سره رشته کټ کوي، د علماء کرامو په لار باندې نه ځي. دا ټول څیزونه په دې کې راځي. دریم ويفسدون فی الارض دی فساد کوي په ځمکه کې، اولئک هم الخاسرون. نو فساد مخکې موږ ذکر کړه د امام قرطبي په حوالې سره تفسیر ابن کثیر په حوالې سره چې د ځمکه کې د الله او د الله د رسول نافرمانی کول دا فساد دی. نو دی د الله او د الله د رسول نافرمانی کوي. اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي. نو د اعتراضاتو نه بعد الله د احساناتو بیان کوي. احسانات په دوه قسمه دي د الله، یو هغه دي چې سوري دي او دویم هغه دي چې معنوي دي. د سوري نعمتونو الله تبارک وتعالی هغه احساناتو ذکر کوي. ته کیف تکفرون بالله، څرنګه تاسو انکار کوئ د الله نه. پکار ده چې دومره احسانات ته وګوره الله ومنئ، د الله ذات ومنئ، د الله حکمونه ومنئ. بیا هم چې تاسو د الله نه انکار کوئ وکنتم امواتا، تاسو چې دی مړه وئ نه شوئ الله شته کړی، فاحیاکم الله ژوندي کړلی، بیان د خلق دی. ثم یمیتکم بیا به مړه کي تاسو لره، ثم یحییکم بیا به تاسو راژوندي کي حیات برزخي سره په قبر کې، ثم الیه ترجعون او بیا به تاسو الله طرف ته واپس کیږئ. نو تاسو د هغه ذات چې هغه ستا د ټول نظام هغه ستا پیدا کوونکی دی او ستا تعالی مرګ درکوي ژوند درکوونکی دی، تا به واپس د قیامت پر ورځ را جمع کوي. د هغه ذات ته ولې نه منئ؟ هو الذي الله غزاد دی خلق لكم چې پیدا کړل لکم ستاسو د پیدې لپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې جمیعا ټول دا ټول الله په ځمکه کې دا ټول څیزونه د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي دي. بعضې انسان معلومولی شي په حواسو سره هغه ته پته لګي چې دې کې زما پیدا ده، او بعضې انسان د هغه نشي معلومولی زما پکې پیدا ده. لکه اوس شمسیانې راووتې دغه خلک دې پیدا اخلي، بیټریانې چارج کوي، د بجلۍ د رڼا سیسټم پې کوي، دغه ډېرې فایدې ډایرکټ نه پنکې چلی وغیره ډېر خلک بجلی برجونه چلی مختلف څیزونه. دا د الله تبارک وتعالی د انسان د پیدې لپاره پیدا کړي. نور سپوږمۍ دا ټول کائنات د انسان د پیدې لپاره دي. اوس بعضې څیزونه داسې چې انسان ته معلوم نه وي په هغې کې هم د انسان دپاره پیدا ده، لکه مار لړم وغیره په دې کې د انسان څه پیدا ده. بعضې حضرات خو چې یاره د بعضې دوایانو کې دې استعمال کړي، خو زه چلو دغه نم وی نو دا بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د مار لړم وغیره که دا د آخرت دپاره ستا یو فایده ده. که دا مار لړم دنیا کې نه وی نو تا ته به چا ویل چې قبر کې ماران دي، ته به چې مار لا څه ته وایي. آخرت کې چې دی الله به عذاب درکوي، د اور عذاب درکوي، ماران به لړمانان به ته به چې دا لا څنګه وي. نو الله د دنیا کې یو سیمپل لته وښیه، ته وایي چې یاره د دنیا داسې مار د انسان پې مړ کېږي، نو د آخرت هغه به څنګه وي، قبر به څنګه وي. د انسان به پې عبرت حاصل کړي. دا ټول الله د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي. د انسان د الله په تخلیق باندې اعتراض نه کوي. یو کس وایي هغه به ویلې چې الله دا دومره وړوکی بوټی دی او دې له دا غټه هندوانه ورکړې ده، او دا دونه غټ بوټی دی د امو او دې له دې ورکوټې میوه د ام ورکړې ده. پکار دی چې دا هندوانه چې دی په دې ام په بوټي کې وي او دا ام چې دی د لاندې په دې هندوانې په دې بوټي کې وي، نو مطابق یو شانته به چې دی میوه دې سرې وه. ام لاندې ناست او دقسې یو کټ کې ناست وي، د بره نه پې چې دی ام په دې پوزه رالوېد.
فورا وی چې یا الله توبه یا الله توبه، که د هندوانه مې په پوزه رالیدلې وې بیا خو به مې پوزه ماته وې. لہذا د الله په تخلیق باندې اعتراضات نه کول. والذي الله غزاد خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د باره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې جمیعا ټول الله ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړی او تاسو الله سره لپاره پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 24 غنټې د الله د حکمونو، کاغه د نکاح په تقاضي پوره کول کې وي، کاغه د خېټې تقاضي پوره کول کې، کاغه د آرام تقاضي پوره کول وي، دا ټول تقاضي د نبی له صلوات و سلام د الله د حکمونو او د نبی له سلام د تعلیماتو مطابق پوره کول دې لپاره انسان الله پیدا کړي. ثم استوى الى السماء، بیا الله متوجه شو اسمان طرف ته، فسواهن برابر کړ الله سبع سماوات هو اسمانونه. دې باره کې دا یاد ساتئ چې الله تبارک وتعالی اول ځمکه پیدا کړله، بیا اسمانونه پیدا کړل او وروسته بیا ځمکه خوره کړله. دا پوره تحقیق چې دی هغه وروسته را روان دی. ثم استوى، بیا الله متوجه شو الى السماء اسمان طرف ته. استوا چې دی دا متشابه آیاتونه لري، لہذا د دې معنی چاته نه معلوم. نو موږ دې له وجې د خلکو د عقیدې د بچکو له وجې موږ د استوا معنی کو توجه وکړله. ثم استوى الى السماء، بیا الله متوجه شو اسمان طرف ته، فسواهن سبع سماوات برابر کړل و اسمانونه، وهو بكل شيء عليم. دغه الله په هر څیز باندې خبردار دی.